که ځای حاجت کوي یعنی غټ بال او وړه بال کوي نو بیا کوم طرف ته کیناستل پکار دي؟ مخ کوم طرف کول پکار وي او شا کوم طرف ته کول پکار دي؟ همدارنګې که په باتروم کې وي کوم طرف کیناستل پکار دي او که باتروم نه بار یعنی صحرا وغیره کې کینې نو کوم طرف ته کیناستل پکار دي؟ نو دغو ټولو صورتونو کې ټول نه بهترینه طریقه دا دی چې انسان کله هم غټ یا وړه بال کوي نو قبلې طرف ته د نه مخ کوي او نه د شا کوي، بلکې داسې طریقې سره د څه کیني چې قبلې طرف ته یا یمینن وي یا شمالن وي، یعنی قبلې طرف ته ښی طرف راشي او یا چې دی هغه ګس طرف چې دی هغه راشي، نو بیا دغه صورت دا بهتر دی. ورونو ډېر خلک داسې وي د دې خبرې غم نه کوي، نو دې کې کوم څه غیر مذهبه خلک وي نو هغه دغه پروا هم نه کوي او بې عزتي دپاره کوي، نو تشابه بالاغیار د وجې نه دا خبره بیا چې دی مکروه ګرځېږي. نو دې د وجې نه نو چې کله هم بال کول پکار وي نو قبلې طرف ته مخ او شا چې دی د نه کول پکار وي. بله مسله دا دی چې کله هم یو سړی وړه بال کوي نو دا د په ولاړه باندې نه کوي، لکه دغه تشابه بالاغیار راځي خصوصا په دې زمانې مخلوق کې چې کوم پینټ پتلونه لوي نه هغو ته بیا ناستې باندې وړه بال کول دغه تکلیف لګي، نو بیا په ولاړه باندې وکړي او ځان ترېنه فارغ کړي. نو دغه طریقه نن سبا علما ذکر کوي وی تشابه بالاغیار نه یعنی هغه خلک چې هغه غیر مذهبه دي هغو سره مشابهت راتلو د وجې نه بیا دا چې دی نو دا هغه ګرځولی دی چې حرام دی، نو دې دا بیا د حرمت له فتوا په دې باندې علما کرام څه دي نو هغه بیا ورکوي.